صوبایي منجرګې چیرمین سید کمال شاه باچا سره رابطه هم کړې وه. دغې ټولو مشرانو ته د هغې معذرت رسېدلی و. به هر حال زما ذهن کې یو څو سوالونه دي او څه خبرې دي د صوبې د امن و امان د قیام حوالې سره چې هغه د پرویز خان دپاره دې ټایم کې ازمیخ هم دی او دې دپاره دا اسانه ده. الله تعالی وله موقع ورکړه په دې صوبه کې یو ځل بیا زه چې ګورم هغه قشانتې حالاتو په 2013 کې چې دی وزیر اعلی شو نو دا صوبه د دهشتګردۍ په لپیټ کې وه او سخته دهشتګردي وه او خدای پاک دی وزیر اعلی کو داسې موقع راغه داسې حالات راغل او داسې افسران راغل چې دهشتګردي په مزه مزه هغه کنټرول شوه او دا د پالیسو نتیجه هم وي او د کوششونو نتیجه هم وي. نو ما بل یو ملګري ته وی چې یاره کیدای شي د سړي نه خدای پاک کار علي په داسې حالاتو کې چې صوبه یو طرف ته امن و امان لا قانونیت میرټ زه منمه حکومت نشته خو چې کمې مسلې هغه مرکزي حکومت سره راځي او دې سړي له چل ورځي په دا سرانداز کېدو او کار اخیستو افسرانو نه نو مې کیدای شي چې داسې افسران د مرکز طرف نه چې کمې ادارې دي هغې نه مخې ته راوځي او هغې کې پرمختګ وشي او دا صوبه د امن یو قلا جوړه کی. کومه پرویز خان چې جی دلته په دې صوبه کې وزیر اعلی شو نو فوري طور باندې چې کوم غټ کار شوی نو ناصر خان درانی دلته د دې صوبه کې وزیر اعلی شو ډېر سخت سړی و نو هغه سړي ډېرو خلکو هغه ټایم هم وی چې دا سړی به دلته نه ډېر زر ځي او دی به کار ونه کړی شي او دا نوم به یې اخیستو چې پرویز خان چونکې هغه خو سیاستدان سړی دی به سفارش غواړي او به د خپلو کسانو سفارش کوي حکومت به چلی. خلقو کتل چې ناصر خان درانی غوندې افسر الله تعالی دې غریق رحمت کی داسې نظام یې وچلولو په دې ټوله صوبه کې چې صوبه کې امن و امان هم شو د پولیس هغه بدماشي ختمه کړې وه او د پولیس هغه د خلکو ته محکوم کړی نو کریډټ خو به زه ووایم چې هغه ټایم کې وزیر اعلی پرویز خټک صاحب نو هغې ته کریډټ دي. اوس بیا دا صوبه په اور کې سوځي مختلف قسمه مسایل دي هغې کې چې کومې غټې مسلې دي نو هغه یو د امن و امان ده او د دهشتګردۍ یو داسې مسلې چې هغه وخت نه را روانې دي او هغه د پولیس سره تړلي دي چې هغه د تیر چې کوم منیجمنټ د پولیس ډېر خراب و او هغې کې ډېرې غټې پیسې اخیستې شوي دي ټولې دنیا ته پته ده په پولیس کې دا تیر چې کوم آی جي پي نو هغه چې څه کړي دي نو هغه ټولې دنیا کتلي دي او تماشه یې د دې صوبې نه جوړه کړې ده او په دې ټولو ضلعو کې زه به بانګې ډول وایم چې په پیسو یې افسران لګولي دي نو رومبي سر کې خو د هغې قله کمه کولو دپاره د صوبې آی جي پي چونکې مرکزي حکومت سره تړلی دی نو دا آی جي پي به بدلول غواړي ځکه چې دې ټایم کې کم آی جي پي دی نو هغه د پنجاب نه راغلی دی هغه د ستا د پېښور نه نه دی خبر ستا د دلزاک نه نه دی خبر ستا د چارسدې او مندني نه نه دی خبر ستا د مردان نه نه دی خبر ټیک د هغه ته به یو ټیم دی منیجمنټ دی په هغې به چلیږي خو نشي کولی په دې صوبه کې داسې آی جي پي چلیدی شي چې لکه سید وزیر غوندې سړی دا اوس پکار دی دې صوبې له د بنګ افسر چې هغه د پولیس چې دی دا محکوم کړي خلکو ته او هغې ته زړورتیا ورکړي. دې ټایم کې خو عملا زما پولیس جي هغه په تانو کې بند کړی دی ډایرکټ یو باقاعده جاری کړې ده چې تاسو به د ماسخوتن نه پس خلکو ته ور نه کولاو وایي ته چې یو پولیس ته دا ووایې چې ته به ماسخوتن نه پس نه راوځي ته به ناکهبندي نه کوې ته چې یو پولیس افسر ته دا ووایې چې تاڼې ور به بند او ور به چاته نه کولاوې او سل مړي م شوي نو ته به ور نه کولاوې ته ما ته ووایې هلته به امن امان څه راځي تا خو پولیس خاورو سره میلاو کو نو دې ته د آی جي پي د ډي آی جي سید وزیر غوندې زه دې ټایم کې کولاو ویم هغه د بنګ افسر و مونږه کتلي دي بطور صحافي مختلفو ځایونو کې ټیسټ کړی مو دی باقاعده چې هغه د پولیس دپاره رشوت دپاره سفارش دپاره دهشتګرد دپاره هغې دپاره مرګ دی نو داسې افسر هغه لا د هغه په شانتې افسر په ګلګت کې آی جي پاتې شو نو پښتون افسر دی او د دې ټول صوبه کې تقریبا هغه ډیوټي کړې ده نو د هر ځای نه او د هر ماشوم نه او هر هلک نه خبر دی. زه دا وایم که پرویز خټک صاحب په دې کې کامیاب شو چې آی جي پي د دې صوبې بدل کو خپل ځان لی د صوبې لی خلقو لی یو داسې آی جي پي راوستو چې د پولیس کم 2013 نه پس کم پولیس هغه جوړ کړی دا پولیس کې زه به منم دې کې به ډېر زیات کارونه هغه شانتې نه کېږي چې کم 2013 کې شي خو ډېر څه کېدی شي 10% 15% 20% لږ امپرومنټ هم کوشي نو دا به ډېر غټ رحمت د دې صوبې خلکو دپاره او دا پولیس افسر که داسې راشي چې د سید وزیر غوندې چې هغه د خلکو له زړه ورکړي او هغه د پولیس افسرانو لم زړه ورکړي دا تانې خلکو ته کولاو کړي او دا پولیس خلکو ته کښېنئ نو کولاو وایم چې دلته بیا امن و امان راشي او که داسې ونه شوه نو دا بیا بل شان ازمیښت دی خټک صاحب دپاره که داسې ونه شوه نو زه کولاو وایم چې څنګه دا جنوبي اضلاع دې ټایم کې دغه وادیانې کم لپیټ کې دي د دهشتګردۍ
نو لرې نه ده چې ستا دا د پېښور وادي دا به هم په داسې خطرناک صورتحال سره مخامخ شي چې دلته به په رڼه ورځ باندې سړی نشي ګرځېدی او دا پوره وادي د پېښور وادي پېښور چې کوم موږ ورته وایو دا نوخار پېښور مردان چارسده صوابی نو دې ته وادي پېښور ویلی شي نو دا هغه ضلعې دي چې دا به د جنوبي اضلاع غوندې شي که د دې طرف ته توجه ورنه کړې شوه نو زه وایم الله تعالی موقع ورکړې ده پرویز خان له دې ټایم کې چې انټیریر منسټري هغه ورلاندې راغی او دته ما بله ورځ هم ویلي چې لږ څه ورته میلو شي نو هغې نه بیا د مختلفو محکمو دې کار اخیستی شي نو ګرمي را روانه ده ورسره نور مسایل دي د بجلی مسایل به نو دې کې کمې راوستی شي او الله تعالی والا داسې ډېر کم خلق مونږ چې ګورو چې یو ځل په عهدو او په دغه باندې پاتې شي نو دوباره بیا نه راځي او الله تعالی دې ته بیا یو موقع ورکنو کېدای شي دا د دې خلقو دپاره یې ورکړي او کېدای شي د دې صوبې حالت بدلولو دپاره یې ورکړي د دې خپلې ضلعې حالت بدلولو دپاره یې ورکړي او زه ګڼم دلته په دې نوخار کې خو ډېر څه کېدای شي او ډېر څه کولی شي او د ټولو نه اولنی کار چې کول دی نو ما تاسو ته څنګه ووایي چې هغه د دې صوبې آی جي پي هغه بدلول دی او د هغه په ذریعه هغې نه پس پښتون سړی راوستل دي او بیا د دې ټولې اضلاعو چې کوم ډي پي اوز دي نو هغه همغسې سیستم کې تا له چلول دي چې تا ته 2013 کې څنګه ناصر خان دراني دا صوبه چلولې وه نو هغې کې ته صوبه انوال کې او هغې کې ته مرکز انوال کې او په مفاهمت کې موږ په دې هم پوهېږو چې مفاهمتي انداز دا چلول هم تاسو له درځي نو د ټولو نه اولنی ضرورت هغه امن و امان دی د دې نوخار احتشام قتل کیس دا مهمه ده او دا د دې ممبرانو امنیګانو امپیګانو نه نه کېږي زه تېر څو میاشتو نه مسلسل په دې باندې خبره کوم چې دا د دوی د وس کار نه دی نو دا به په تجربه کېږي او دا به په زړورتیا کېږي او دا طریقه غواړي او هغه طریقه دې ټایم کې پرویز خان له ورځي او بیا دې سره سره چې امن جرګه ورسره شي او د امن جرګې په ذریعه د دې صوبې یو غټه ګرینډ جرګه جوړه کړي او همدغه خلق ورسره شامل شي او په دې صوبه کې یو ګرینډ غټه جرګه وکړي او د هغې پشتیباني هغه صوبایي حکومت هم وکړي او مرکزي حکومت هم وکړي او د دې مفاهمت په ذریعه او د دې مفاهمت په صورت کې په دې صوبه کې داسې یو نظام او داسې یو سیستم دی شروع کړي چې په دې صوبه کې دا مسلې که حل شي نو الله تعالی به وله ډېر لوی کریډټ هم ورکړي او اجر به هم ورکوي